ډیرو محترم مسلمانانو، نن یو بهترین عمل در کوم د محرم دې ته عاشوره هم ویل کېږي. یوم عاشوره دا ورځ مس نه کوي، نننۍ ورځ او سبانۍ ورځ. نن د زیارت مبارکه ورځ ده، د جمعې شپه ده او سبا د جمعې مبارکه ورځ د محترمو. نو په دې باندې یعنې د محرم خاص ورځ چې کومه ده که نه، سبانۍ ورځ ده. د محرم خاص ورځ سبانۍ ورځ ده، د جمعې ورځ. او بیګانۍ ورځ چې کومه ده، یعنې نن ورځ او بیګانۍ شپه، دا د محرم خاص شپه ده. نو یوې ورځ شوه، یوې شپه شوه، دا خاص دي محترم. ګوره په دې باندې دوه عملونه ډېر زیات خاص دي. خو دا دوه عملونه تاسو خامخا په دې ورځ باندې وکئ انشاءالله، چې په دې ورځ او په دې شپه کې الله تعالی تاسو له ډېر څه درکړي. ځکه محترمو چې دا د حدیث مبارکو نه ثابت عملونه دي چې د محرم یعنی یوم عاشوره سبانۍ ورځ په دې باندې څوک دا دوه عمله وکړي، نو محترمو د هغې ډېرې زیاتې فایدې حدیث مبارکو کې راغلي. نو تاسو ته درخواست دی انشاءالله چې دا وخت ضایع نه کوئ، دا ورځ شپه ضایع نه کوئ. دې ورځ او شپه باندې د اسانه عملونه انشاءالله وکئ. الله جل شانه به ستاسو ورسره حاجت هم انشاءالله پوره کړي. الله تعالی به تاسو له ډېرې زیاتې فایدې درکړي. الله تعالی به تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ درکړي. دا په کال کې یو موقع راځي، ښه په مخه دا نه وي، کال پس یو موقع راځي. الله جل شانه انسانانو ته په لاس باندې دا موقع ورکوي. نو هغه مسلمانانو ته درخواست دی چې نننۍ ورځ او سبانۍ ورځ او ورسره د خیالي ورځ دا هم ډېره خاص ده. که نن چا روژه نیولي خو ډېر مبارک دي، که نن هم نه یې نیولي نو سبانۍ ورځ او بله ورځنۍ د جمعې ورځ او د خیالي ورځ دا تاسو روژه کو چرته ونیوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زما د الله تعالی له ذاته دا امید دی چې چا د یوم عاشوره یعنی د 10 محرم روژه ونیوله، نو هغه له به الله جل شانه د یو کال ګناهونه معاف کوي. خو رسول الله مبارک ته بیا دا معلومه شوه چې یهودیان هم روژه نیسي. رسول الله مبارک فرمایل کو چې زه را روان که الله ژوندی وم نو زه به ورسره نهمه یعنې نننۍ ورځ نهمه ده، ښه نننۍ ورځ نهمه ده، نهمه یا 11مه. علما فرمایي چې دا مستحب دي چې 10مه محرم روژه نیول پکار دي. سبانۍ روژه د جمعې د ورځې روژه سبانۍ ښه دا خامخا ونیسئ. کو دا چا ونیوله ډېره زیاته بهتره ده. خو دې سره یا د نهمې یا د 11مې روژه هم نیول پکار دي چې د یهودیانو سره مشابهت را نشي. لہذا محترمو تاسو دا عملونه یو بل عمل دی خاص، هغه هم پکې وکړئ، هغه راته ویمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد لره. الله تعالی مو حاجتونه مقاصد ضرورت پوره کړه. محترمو نن او سبانۍ ډېره خاص ورځ ده او ورسره د هفتې ورځ هم ډېره خاص ده، ځکه دې کې خو یوه روژه ده او دویمه چې کوم دی کې د فضیلت 10 محرم د فضیلت هغه موقع ده، نو هغه په خپله هم خوراک کول دي، په خپل اهل و عیال، په خپله ښځه، په خپلو بچو باندې هم وسعت دي خوراک کول دي. نو محرم دوه خبرې خاص دي، ښه یعنې دا کول که یو سړی وغواړي نو دا دې خامخا وکړي. یو خو روژه ده د محرم سبانۍ، سبا هم روژه ونیسئ، ورسره د هفتې ورځې هم روژه ونیسئ. که چا نن روژه نیولي نن نو بیا صرف سبانۍ د جمعې د ورځې هغه ونیسئ. که چا نن نه یې نیولي روژه بوزه دی نو سبا د محرم روژه ونیسئ او بله ورځ ورسره 11مه هم ونیسئ، یعنې د هفتې د ورځې، ځکه چې مشابهت زموږ را نشي. دویمه چې دی کې کوم د محرم خاص خبره د محترمو هغه خوراک کول دي. په خپل اهل و عیال په خپلو خپلوانو باندې یعنی په خپل کور کې
خوراک او ساعت کول دا سره چې بس نن د هم ځان نشوم ساس کړی دی یعنی سبانه ورځ او په دې باندې هم ته شومتیا مه کوئ سبانه چې کوم جمعې ورځ ده په دې باندې د سحر نه واله ماښام اذانونو پورې ښه خوراک وکئ ښه خوراک اعلی خوراک چې سم وس کې کېږي هغه وکئ په خپل هم وکئ په خپل اهل عیال په خپل ښځه بچو باندې انشاءالله وسعت راولئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول کال به د باندې انشاءالله دا کال په خوشحالو تیریږي په وسعت او په فراخۍ به د باندې تیریږي بیا یو صحابي دی او ورسره تابعین دي هغوی فرمایي چې موږ په دې باندې تجربه وکړله چې کله هم موږ فلسم محرم باندې وسعت راوستی دی پراخیم په خپل کور باندې په خپل اهل و عیال باندې کړې ده نو الله تعالی موږ ته ډېره یعنې دا ټول کال په پراخۍ او په خوشحالۍ باندې وتلی دی نو انشاءالله دوه خبرې تاسو ذهن کې کېدوئ یو دا چې سبانۍ روجه او ورسره د هفتې د ورځې روجه دا ونیسئ انشاءالله الله هم د یو کال ګناهونه معاف کړي ورسره نور هم د الله تعالی ډېر لوی در دی ډېر لوی دربار دی هغه هم کولی شي دویم دا سبانۍ ورځ باندې خامخا د خپل وس مطابق په خپل بچو په خپلو ښځو په خپلو مور او پلار خویندرونو باندې پراخي راولئ او ساعت پې وکئ صحیح شوه یعنی خپل دسترخوان ډک کئ د خوراکونو نه صحیح شوه محترمو دا هغه محرم هغه ورځې دي چې په دې کې ډېرې زیاتې فایدې راغلي حضرت موسی علیه السلام د نمرود د فرعونیانو نه الله تعالی نجات ورکړی دغه رنګې آدم علیه السلام الله تعالی بعضې علماء یې فایده کړی او بعضې وایي چې توبه یې قبوله شوې وه یا حضرت ابراهیم علیه السلام د اور نه ورته ازادي میلاو شوې وه حضرت یونس علیه السلام د مۍ د ګېډې نه الله تعالی رایستی و داسې په ګڼ شمېر سره په دې باندې واقعات موجود دي حدیث مبارکو کې خو به هر حال محترمو تاسو غواړئ نو دا دوه ورځې مه مس کوئ یو نننۍ شپه یو سبانۍ ورځ په دې باندې خوب د الله تعالی عبادت وکئ الله تعالی سره مناجات وکئ الله تعالی سره فریاد وکئ حاجتونه به هم الله تعالی پوره کړي مشکلات به هم الله تعالی ختم کړي او وسعت برابر هم الله جل شانه راولي څنګه چې مروي ولا هغه رنګ محترم انسان سره کی کوم ځان شومان احساس کړه نو ګوره بیا دغه شوم به یو شومان به یو دغه مال الله را کړی په خپل هم نخورو په خپلو بچیانو هم نخورو غریبانان هم نخورو نو په چا باندې به خورو لہذا د ټول عقلمن او هوښیار سړی هغه دی چې کوم الله تعالی څه ورکړي په ځان یې مخوري په خپل اهل و عیال یې مخوري په مسلمانانو یې مخوري د الله تعالی په دین یې مو لګوي الله مو خوشحاله ساته الله